الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الكريم درود الشريف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. زما عزت مندو رسول الله صلی الله علیه وسلم مشهور کول مطابق په 12 ربیع الاول باندې پیدا شوی و. خو نور اقوالم پکې شته د بعضو په نزدیک باندې راجح او مختار قول دا 8 ربیع الاول دی، لکه دا سیرت مصطفی کتاب والا شیخ ادریس صاحب ذکر کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله پیدا کېدو نو په هغه ټیم کې عثمان ابن ابي العاص رضی الله عنه د مور بیبي هغه وی چې زه ور سره امینه بیبي سره وم. چې کله دې پیدا کېدو نو په دې ټیم کې دا ټول کور درانه الله ډکو د نور نه الله ډکو دا ټول کور. او بل مداو کته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ولادت په وخت کې چې د اسمان نه دا کمې ستارې دي او دا کم ستوري دي دا بالکل دا سټول په دې کور باندې را روانو. همه نږدې ده چې دا ستوري په ما باندې را غوزار شي. بل عرباز بن ساریه اغه روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله پیدا کېدو نو داغي مور بیبي حضرت امینه بیبي وکړه یو نور یو کته چې داغي نور د وجنه د شام کم محلات دي هغه ټول تنراناش ټول تنه وپړه کې دا نور د وجنه. دا روایت مسند احمد او مستدرک او حاکم پدې کې شته. دا روایت او بل روایت کې راځي چې الله رب العزت د دې نور د وجنه د بصره چې کوم محلو هغه الله رب العزت نه چې کوم د روخانه کو. سوال دا دی چې دا کم ستوري د ځمکې طرف ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کم ټیم کې پیدا کېدو نو د ځمکې طرف ته دا کم ستوري روانو د دې څه مطلب دی او دا بصره او دا شام کم محلات دا تینا رڼا شو د دې څه مطلب دی. نو علماء لیکلي دي چې دا ستوري د ځمکې طرف ته راتګ مطلب داو چې په دې ځمکه باندې به الله رب العزت رڼاګانې پیدا کړي د اسلام او تیارې کفر کم ظلمتونه دي کمی تیارې دي د شرک او کفر ته اشاره ده دا ټولې تیارې به الله ختم کړي. نو الله رب العزت بس پیدا کړي رڼاګانې د ستورو د وجه نه رڼا راځي. نو رڼاګانې به الله رب العزت کې پیدا کړي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د راتګ دقه مقصد مو چې دنیا نه د کفر تیاری ختم شي، د شرک او د ظلم تیاری ختم شي او پکې رڼاګانې د اسلام او د خوږو اخلاقو او د محبت او د اتفاق او د الله رب العزت د پیژنګلو د دې رڼاګانې پیدا شي. نو د دې مطلب هم دغه دیو جن قرآن کې الله فرمای قد جاءکم من الله نور وکتاب مبین. تحقیق سره تاسو تراغله دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله د طرف نه دا یو رڼا ده او یو کتاب هم چې کم دی روړی دی.
قرآن پاک یهدی به الله من اتبع رضوانه لکه قرآن کې الله فرمایي چې د الله طرف تاسو ته یو نور هدایت راغلی دی او یو واضح کتاب راغلی. نور هدایت نه مراد د رسول الله صلی الله علیه وسلم او کتاب نه مراد د قرآن پاک دی. د نور هدایت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مطلب دا نه دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نور د بشر نه دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بشر دی خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کم اعمال او کم هدایت چې به خلکو ته خودلو طریقه کار د اسلام د الله طرفه متوجه کول دی ته نور ویل کیږي. او پیغمبر علیه الصلاۃ بذات خود بشرو چې څوک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بشریت نه انکار کوي ګوره دا د کفر عقیده ده د دینه بزان ساتي. بل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله پیدا کېدو نو په دغه ټیم کې یو روایت راځي چې په دغه موقع باندې په مکه کې یو يهودي راغلی و د تجارت په عرض سره څوک یا چا سره مرګرتیا د وجنه او دا روایت د عائشې بیبي نه ده. مور بیبي فرمایي چې یو يهودي د تجارت په غرض سره مکه ته راغلی و چې کوم شپه باندې آقا علیه الصلاۃ والسلام پیدا شو نو د په مجلس کې د يهودي د قریش د خلکو نه تاسو کو چې اې د قریش خلکو تاسو ګورئ یو ماشوم خو نه پیدا شوی په نن شپه کې هم ته پته نشتا تلک تاسو تحقیق وکړئ نو چې وګرځي دا چې او یو ماشوم پیدا شوی دی د عبدالمطلب سے پکور کې لکه داغه پنوسو کې یو ماشوم پیدا شوی دی چې ښا دې ماشوم وګورئ تاسو د په د دواړو شاګانو په مینس کې شا طرف ته مهر وګورئ چې شتا وکنه او لږ مام ورولئ او بلې دا خبره مو که چې دی به 2 ورځو پورې پې نشي څکلی چې یو جني به وي هغه به یې خوله بنده کړې وي پې ته به یې نه پرېږدي ما لږ بوځئ ورته زه به یې وګورم دا ماشوم. نو چې کله راغی دا یهودي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وړوکتوب کې کله وکتو نو د ډېر غم د لاسه بېهوشه شو را پرېوت. یهودیانو کې ډېر خطا ضد دی ګورې. نو چې کله په هوش کې راغی چې ولې څه چل شوی دی نو ده ورته ووایي چې بس مونږ خو غرق شو تباه شو ځکه چې د یهودو نه الله رب العزت دا نبوت واخستو الله قریش او عربو ته چې کم دی ورکو دې ته الله ورکو او موږ نه دا نعمت دا لاړو. به ورته ووایي چې داسې کار دی چې قریش والو چې دغه ماشوم چې کم پیدا شوی دا به تاسو باندې داسې حمله کوي چې د دې خبر به مشرق نه 19 تر مغرب پورې به چې کم دی رسي د دې خبر دا به داسې حمله تاسو باندې کوي. نو د دې حمله مطلب نور سنو مطلب دا و چې مشرق نه مغرب پورې ټول دنیا پر خبره شي ادا او چې اسلام دعوت به چې کم دی داسې عام کی او د مشرق او مغرب ټول خلک به تابعدار شي. بل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله پیدا شو نو یو عجیب واقعه دا مخې ته راغلی وه چې په هغه ټیم کې 2 طاقتونه وو. یو د فارس د فرانس کم خنزیر چې دا اوس بېدبي کړې ده دا ملک فارس دې ته ویل کېده. د اوسني دغه ملک اټیم کې د دې بادشاه په قیصر سره مشهور دا یو سوپر طاقت باغه ټیم کې ورته ویل کېده چې ډېر طاقتي ملکونه دي. او بل د ایران بادشاهت هغه هم ډېره دبدبه وه نو د ایران بادشاه ته به کیسرا ویلو او د فارس بادشاه ته به قیصر ویلو. نو د فارس کې یو عجیبه کار دا چې په زرګونو کالو به د اور عبادت کوونکي دي د فارس کم خلک وو نو دی به د اور عبادت کړو دی به یو ځای برابر کړو په دې کې به اور لګول او هغه اور به په 24 غنټې به چالو اور مړ کېدلو ته به نه پرېښود ولې چې دی به خدای ګڼلو نعوذ بالله دی ظالمانو شرک به کولو. نو داسې کار وشو چې
سوخ کې د پیغمبر علیه السلام په ولادت مبارک سره دغه اور قدرتی مرش اور به دې ته پر خودونه چې دا مرش خو د پیغمبر علیه السلام د ولادت د وجنه دغه اور څه شو قدرتی تور باندې الله مړکو او بل د ایران چې کم کسرا کم بادشاہ د چې کم یو محلو د محل باندې الله رب العزت داسې زلزلہ را وسه داسې زلزلہ چاغې نه ډېرې اخوا د خو عمارت چې کم دی خراب شو او کنکرې چې کم دی تنه را غزار شو چې کم آبادی د کړي وا ډېر تیرا 14 دي کومره کنکرې تنه چې کم دی را غزار شو نو په دې ټیم کې ډېر زیات پریشان او خفه شو او د څه خوب هم لیدل او ګډوډ د ایران بادشاہ د پیغمبر علیه السلام چې کله پیدا شوی نو دې راغو چې کم تخت یې لګولو پارلیمنت برابر کو وزیران ورته کېناست نو دې چې کم د بادشاہتوب کبروب وي خوشحالي عادت په مخ پرته نه وه پریشان و چې دا زلزله ولې راغه او دا څه چلو شو نو د ټول خلک کېنول او خلکو ته چې کم دی بس وزیران ورسره ناست اوس دغه وزیران ناستو چې دلته بل یو درس په شروع شو نو د یو کسو هغه بادشاہ نو بس یو کس ساتلی او هغه کس به چېرته خوب لیدلی و نو ورته راغی چې بادشاہ صاحب یې چې هغه ټایم کې هغې ته مبزان به ویلو مبزان نو ورته وایي بادشاہ صاحب که اجازت وي یو خبره کومه څه خبره ده چې یو خبره خدا ده چې فارس کې کم اور بلو هغه اور مړ شوی دی دې دپاره دا هم ډېره غټه صدمه وه چې خو دا څه چلو شو نو هغه خفګان نور هم سیوا شو د ایران دی بادشاه بیا ورته ووایي چې ما خو یو خوب هم لیدلی دی دی ورپسې بل ډز وکړو څه خوب دی لیدلی وایه چې خوب مې دا لیدلی دی چې په خوب کې ګورم چې یو سخت مضبوط اوښان دي او د عربو کم اسپې دي هغه ځان پسې راکاږي نو دوی د دې خوب تعبیر څه شی دی چې نور خو پې نه پوهېږم خو تعبیر دومره کولی شم چې د عربو د سیډ نه یو لوی خطرناک خبر راتلونکی دی یو خطرناک خبره دا راتلونکی دی او خطرناک خبر خو همدغه وکنه چې پیغمبر علیه السلام پیدا شوی دی ځکه چې پیغمبر علیه السلام د وجې نه د ټول سلطنت تباه شوی عمر صاحب ورته داسې زبر زیر کو کنه چې نوم و نشان ورته ختم د دې کیسر ته او د کسرا ته دا ټول تباه و برباد شو نو بیا اوږده واقعه ده څه نور تپوسونه بیا کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله پیدا شو نو په اوم ورځ باندې عبدالمطلب صاحب چې کوم د نکو عقیقه ورلوکا عقیقه ګوري چې الګ پیدا شي سو ګډان براواله دعا او دعا چيله یا بيزي وي او چې ماشومه پیدا شي زمونږ دلته خلک خو بل نخره پیږي زمونږ د خلک خو چې ماشوم پیدا شي نو ګډو چيله پې نه راولي ډمان راولي درز غب او ټول کلی کې ویناګانې مو کې چې ماسخوتن راشه ولی راشه ډمان هم راوسي اجراګان هم راوسي ولی څه چل شوی دی خبر نه ولی نه توره مې کړې د زوی مې روړې دی ای خدای دې غرق نه کا الله در باندې سونا فضل کو رحم کو چې الله زوی درکو او ته اوس پاسېږي د الله نه فرمانی کې به چې کله بیمار شي مولانا صاحب زوی مې شوی او تعویز راته وکړه او دمې کا او بس بیماری نه خکې را نمرې باندې چې ډمان دې پې غوګولې دي بیماری کې باندې چې اجراګان دې پې راوستي ولې
نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله پیدا شو نو دغه واقعیت مخې ته راغله. عبدالمطلب سي په و مورز باندې عقیقه ورته وکړه. او بعض روایتونو کې راځي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ختنم کړي و په دې و مورز باندې، څنګه د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام سنتو. خو روایتونو کې راځي چې پیغمبر علیه السلام کله پیدا شوی دا قدرتی د ختنه شوی سنتی شوی قدرتی او بالکل پاک صاف ماشوم چې پیدا سي ګندګي په لګي دی وي، خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بالکل صفا شفاف خخکله خپاک بدن باندې وختم نو صرف د دلته یو داس یو کرخوا بس د وختو بس نور بدن بالکل صفا خکله بدن الله رب عزت ور کړو او خکله بنی وي څومره لوی شان والا عبدالمطلب سے د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نوم محمد کې خورو سے کې خورو محمد. خلق ورتراغه چې ابو الحارثه د مشر زوی حارث نومو د عبدالمطلب سے د پیغمبر اسلام مشر ترو دا اے ابو الحارثه استا په خاندان کې خو محمد نوم ولا سوک نو ولید دا نوم کې خو نو ورته وی چې دا مې زکه کې خو چې اسمانونو کې الله پاک د صفت کوي او پزماکه باندې به مخلوق صفت کوي. محمد نام جس کی تعریف کی گئی چې دا چا تعریف کړي شوی د دې معنی دا غلا اے پاسمانونو کې الله تعریف کوي او د اسمانونو والا چې کم فرشتي راغی هم تعریف کوي نو پزماکو باندې به خلق تعریف کوي. او دوی موجه علماء دا خودل دا چې د عبدالمطلب سے یو خوب لیدلو خوب داو چې زما د ملانا یو زنجیر وته هغه زنجیر اسمان یو حصے اسمان کې وا بل حصے زمکه کې شوا بل حصے په مشرق مغرب دا ټول دنیا رای سارک دی زنجیر او دی زنجیر نه به قدرتی یوونه جوړ شوا چې د دیونه کې الله قدرتی پانی ولګولي هغه پانی د هر پانی کې الله دون نور یې خو چې د نور نه 80% د 80 زل د نور رڼا شي د دې زیاته د هر پانی رڼا وا په خو کې می دا رڼا لیدا د هر پانی خو ډېر دنیا خلق په دې پسې لیو شو په دې ونه بس د دې څنګه پسې اون خته ده او د قریش سره خلق و چې د دیونه اری راخسته یو د کټکولې داونه کټکولا خو چې کله بدی راتله داونه به کټکولا نو یو خسته ځوان براتلو او دی به منی کول د قریش ګوره مکه وای داونه مکټ کوي نو دی ما ته پته ولګی دا چې زما د نوسې کم پیدا شوه دی دا د پشان کې دی چې دا د ډېر لوی شان والا دی دا زمان نوسې دی وجنه د نوم زم محمد एकदम چې یو زنجیر اسمان ته رسیدل دی بل لاندې ټول دنیا ته خور شوه دی بیا تنونه جوړه شوه نو ای تعبیر هم دا دی چې دیونه پسې څوک منختی وي دا مسلمانانو د اسلام سره برټچ وي او چې څوک د دې بیخکنی کوي دا د قریش کوم خلکو چې د دینه خلاف او څوک چې د دې څنګه نه دیني ولې نو بدا دا بی دین الله دې مساتی الله دې مساتی. نو دا خوب عبدالمطلب سے دا چې کوم دی لیدل او دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو نمونه خو ډیر دي خو مشهور نمونه کې یو محمد او بل احمد او په تورات زبور په دې کتابونو کې ذکر او چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عیسی علیه السلام چې کله ویل چې ما نه پس به یو نبی راځي چې تاغه نوم بس شي وي احمد به وي نو هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد خدا کم دا د پنجاب کې کوم خنزیر چې را پاسېدل او قادیانه خر پیژنې کنه قادیانه خر چې په یا دونه جبه راوتی او سو غزه جبه راوتی او مردار شوی په لیټرین کې چې نبوت داوی کړي و نو هغه مردار شوی خنزیر به امداز انته وي
چې دا احمد نه مراد دا زیم نعوذ بالله. نو احمد نه مراد دا رسول الله صلی الله علیه وسلم. سو کوم دوکه نه کی ګوري قادیانان نزان ساتي، دا ډیر منافق او ډیر کافر خلک دی. ګوري د اسلام په اوس وخت د ټول نه سخت دشمنان ګوري قادیانان دي. دا اوس چې کوم د فرانس بیزتی کړي را دا د قادیانانو په کې لاست، د قادیانانو خنزیرانو په کې لاست. نو ګوري د دې د فرانس کوشش کوي چې د دې کم سامانونه دي د پوسټر لګیدلې دي په دې مختلفو دکانونو باندې، دا سیزونه بالکل اخلي ما دې سره نفرت وساتي چې الله رب العزت فرانس تبا کی. نو دی وجنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کم ژوند در تباینوم دې د پاره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اهمیت دا زموږ په زړونو کې نورم اعلی شي، نورم اوچت شي، او کوشش وکړو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کم ژوند دی دا خپل ژوند وګڼو. الله دې عمل کول توفیق را نصیب کړي. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین. یا لازم غواړو لوی ټول ګناهونه معاف کړي، موږ باندې خپل رحم او کرم وکړي، دنیا او آخرت هم ښایسته کړي، پریشانیو نه مصیبتونو نه زموږ ټولو حفاظت نصیب کړي، د دنیا او د آخرت څومره خوشحالۍ دي ټولې نصیب کړي، د دنیا او د آخرت څومره مشکلات دي د دې نه هم وساتي، موږ سره عافیت معامله وکړي، د قبر د حشر د عذاب نه هم وساتي، د ګسلس عمل نامې نه هم وساتي. خدای پاک موږ ټول جنتیان کې په آخر وخت کې د عظیمه کلمه زموږ په ژبه او په زړه باندې جاری کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. سنت کوئ.